چې زه به د خپل باغ کې یو دیوال جوړ کړم چې زما او د ګاونډي د باغ کجوري بیل شي. کله چې دیوال شروع کا دا دیوال په مخه کې یو کجوره رااله، خدا د کجوري بوټی د دنه او د ګاونډیو. سوال ورته وکړه، وی دا کجوره ما باندې را خرڅه کا یا یې اسې راکا، دا کجوره به ووهم زما دا دیوال به ډېر نیغ لاړ شي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د دې واقعې نه لا خبر نه و. ګاونډي ورته وایي دا کجوره چاته نشم ورکولی. یتیم نوجوان ورته ډېر سوال وکړه چې پیسې به درکړم خو زما دیوال کږېږي، تاسو دا کجوره ما ته راکئ چې زما دیوال نیغ لاړ شي. کجوره یې ورنه کړه. یتیم نوجوان د رسول الله مبارک دربار ته راځي، رحمت للعالمین ته شکایت کوي، ورته وایي زما د ګاونډي یو کجوره ده، زه ورته وایم دا ما ته هسې راکئ یا یې را خرڅه کوي، زما دیوال کږېږي ما ته کجوره نه راکئ، تاسو زما دپاره سفارش وکئ چې دا کجوره ما ته راکړي. هغې راوغوښته، رسول الله مبارک ورته وایي دا کجوره ورکه. وی یا رسول الله آیا دا جبر دی زور دی په ما باندې؟ وی نه. وی ده په ما باندې دا حق شته دی؟ وی نه. وی زما خپل حق دی نه ورکوم. زیاته ګټه او زیات ثواب ګټل دي بس دا زه نشم کولی، خدا کجوره ده ته ورکولی نشم، مت دیوال دې کوږ کړي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک درې کرته اصرار وکړ چې ورکه دا کجوره، اور یې نه کړه. مدینې منورې جومات کې اعلان وکړه چې تاسو کې څوک شته دی؟ ابو الدحداح نومي یو صحابي مبارک راځي، وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا داسې کیدی شي چې دا کجوره زه واخلم بیا یې دې نوجوان ته ورکم؟ آیا داسې کیدی شي چې بیا د دې په بدل کې ما ته جنت کې کجوره میلاو شي؟ رسول الله مبارک فرمایل کدا کجوره چا واخیسته او دې نوجوان ته ورکړه، الہ به په جنت کې داسې کجوره ورکړي چې د هغې د سوري لاندې به 100 کاله تیز اسمنډه وهلی شي. ابو الدحداح رضی الله عنه مبارک دومره عاشق، هغه مبارک نبی علیہ السلام ته وایي وی ما ته اجازت وکئ د دې ګاونډي سره زه یو بیع او شراء کومې وکئ. ګاونډي ته ورغی، وی زما د کجورو باغ دې لیدلی دی؟ وی آو. وی څومره قیمتي دی؟ د ابوالدحداح یو باغ و، 400 د کجوري بوټي ورکې ولاړو، د ټول باغ نه یو دیوال تو شوی، په دیوال کې دننه چې دی ښکلی یو کاریز اوبه روانې وي، او د مدینې منورې خلکو به په دې باندې ډېرې غپلې کولې چې کاش د ابوالدحداح باغ دا زمونږ دی. شخص ته وایي وی که زه دا ټول باغ، ټول کور، ټول کاریز زما چې څومره سرمایه ده دا ټوله تاسو ته درکم نو دا یو کجوره به ما ته رانه کړي. هغه ورته وایي داسې هم کیدی شي چې تاسو 400 کجوري په یو کجوره تبادله کوئ؟ وی آو. وی ما در سره بدلې کړي. راغی د نبی علیہ السلام دربار ته، وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ګواه جوړ شئ، ګواهي وکئ چې ما خپل 400 کجورو باغ سره د کوره او سره د ټولې سرمایې دې ګاونډي سره چې کوم دی په یو کجوره باندې خرڅې کړې، خو په دې شرط باندې چې الہ به د دې کجورې په عوض کې او تاسو ګواه شئ چې ما دې یتیم غلام ته دا کجوره ورکړه، دی دې ووهي خو د دې په بدل کې به ما ته جنت کې یو کجوره میلاویږي. ډېر هوښیار دی. داسې خو کېدی نه شوه چې سړی دې په جهنم کې یو کجوره دې ورته په جنت کې ولاړی، خو چې کجوره یې وګټله خو جنت یې موسه وګاټه. عاشق رسول ابو الدحداح رضی الله عنه مبارک را روان شو، هغه ګاونډي هغه د لاس نه ونیو، وی راشه چې باغ درته وسپارم. څومره غیرتي دی، څومره نیک شخص دی. دروازې ته راځي، دروازه ټکوي او آواز کوي یا ام الدحداح، یا ام الدحداح، اے د دحداح مورې، اے زما کډې بار ته راشه. هغه د دننه آواز ورکوي تاسو زما خاوند د کور سړی یې خو دننه راشئ. وی ما ته د دننه قدم ایښودو اجازت نشته، ما د رسول الله په محضر کې دا ټول باغ په یو کجوره قربان کړی دی، ما ته به جنت کې کجوره میلاویږي. اوس زه په دې کې قدم نور نه ږدم، تاسو بار ته راوځئ.
بی بی مبارکه بار ترويستا وی زما بچیان چرته دي وی دن لوبي کوي په باغ کې وی ورشه بچیانم ټول رو باسا کله چې بچیان راويستا د یو بچی په جب کې یو دوه درې کجوري پرتی دي دا غي تلاشي وکړه او د ماشوم بچی د جب نه هغه کجوري وېست او باغ ته گزار کړي چې اسنه الہ العالمین به وای چې تا خو ټول باغ قرباني کړو دا درې کجوري دی ولي وړي دي اے یو ماشوم بچی دی هغه په خله کې کجوره پرته ده نیمه خړلې ده او نیمه پاتې ده په خله کې ګوت ورته دن کوي او د بچی د خلین هغه کجوره وباسي او بیا یې باغ ته گزاري او دا ټول خاندان ماشومان را روان کړه بیبي را روان کړه یک تنها یو صادر ور سره ده دشتو بیابان تلاړ لرګي ودرول هغه صادر د پاسه په چتر کا او دا هغه صادری خیمه د لنګ پراته دي سخت ګرمي ده رسول الله مبارک به هر روان دي چرته د ابو الدحداح پر جونګړه باندې روان دي دلته ورانه چې یو قتل چا ورته وی ابو الدحداح خپل باغ قرباني ک دانن داغه هغه باغ په عوض کې جونګړي دي رسول الله مبارک چورتو قتل پسندې مسکار اعلی او یې خندل او بیا فرمایل کم من عسق رحراح لابي الدحداح کم من عسق رحراح لابي الدحداح اے یو کجور ابو الدحداح ته په جنت کې نه ده څومره زرګونه او سونو کجوري ابو الدحداح ته په جنت کې ورکړي دا چې څوک د قران خدمت ته ځان وقف کړي الہ العالمین هغه ته داسې محبین چې په یو خبره باندې